بسم الله الرحمن الرحیم. وخت نیوز نه علي اسد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن موږ سره یو ګران میلمه دی چې نامه یې ده اصغر علي داودزی او تعارف بخپله دی په خپله بخپل وکړي. السلام علیکم. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې نن تاسو موږ ټایم راکړی دی له خپل تعارف وکړي چې ستاسو په یونین کې څه عہده ده. وعلیکم السلام. اسد صاحب تاسو ډیره مهرباني. د وخت نیوز ډیره مهرباني چې تاسو ټایم وکړو او زموږ د غریب خانې ته راغی. تاسو یو جهان مننه. زما نوم اصغر علي داودزی دی. زه د آل پاکستان کلرک اسوسییشن خیبر پښتونخوا صدر یم او جنرال سیکرټري یم د آل پاکستان کلرک اسوسییشن ډسټرکټ پېښور. ماشاءالله. اصغر صاحب ټول نه مخکې خپل فیملی بیک ګراوند راته ووایئ او تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ زه خو مونږ د چرسا روډ باندې زورمنډی کلی ورته وایي، زورمنډی ناکې، دا په ډسټرکټ پېښور کې راځي. دې سره زما تعلق دی او فیملی کې مې 4 بچي دي او یو مې کور ودانه ده. ماشاءالله. او جی بس دا بل څه اراده خو نشته چې تاسو لږ مسکی شو؟ نه جی نه، بالکل نه. ښه، دا راته وایي چې ایجوکیشن ډپارټمنټ ته تاسو کوم راغلي، آیا دا حادثاتي تاسو دې کې راغلی او که نه ستاسو شوق هم دا او تاسو دې طرف ته راغلي او یونین کې تاسو کله نه یې؟ د دواړو خبرو جی بیل راته جواب راکړي. اسد صاحب ایجوکیشن ډپارټمنټ ته خو زه 1998 کې راغلی او اینه بعد چې کوم دی یونین ته، چونکې 2006 کې زه یونین ته راغلی یم. زما شوق هم چې زه لکه دا یونین وغیره، زه خپل هم دې نه مخکې تاسو ته مې لږه داسې خبرو کې وی چې ما ایکټینګ هم کړی پېښور ټي وي نه، ناٹ پروفیشنل، شوقیه فنکار. ما ډېر پی ټي وي ښه ډرامو کې کارونه کړي دي ماشاءالله. ستاسو جي لږ د دې هم تعارف وکړئ چې کله تاسو دا ډرامو کې کار چې کړی دی نو هغه وخت څه مشهور داسې اداکاران چې چا سره تاسو ته موقع میلاو شوې ده اداکارۍ کولو، دا هم لږ زموږ ویورز ته ووایي. زه ټي وي ته تللی وم په 1998 کې. زما پیله سیریل و بېوزله، دې کې زما ډېر ښه رول و. دا جان کباډي، احمد جان کباډي، دا ډرامه ډېر مشهوره وه. زما پکې فرسټ اپیسوډ و، ډېر ښکلی رول مې و پکې. او د هغې پروډیوسر شوکت علي صاحب، الله دې وبخښي، د چرسا دیو. بیا زموږ پروګرام منیجر مو د پی ټي وي او دغه لحاظ سره دغه مې کړي وو. اوس دې نه علاوه سان هم چې زموږ ملګري دي، اسماعیل شیخ صاحب سره ما کار کړی، شینو سره ما کار کړی دی، سید رحمان شینو صاحب سره. دې نه علاوه ډاکټر نیاز او نور جسانه زموږ ښه فنکاران دي، دې سره ما کارونه کړي. زبردست جي، دا خو ډېره ښه خبره ده. ستاسو ډرامو هم ډېر ښه ایکسپیرینس دی. خپل د ادارې متعلق لږ به راته ووایي چې دلته کوم ستاسو سټاف دی، کلریکل سټاف وي یا استادان وي، دوی ته داسې کوم مسایل دي چې په هغې تاسو وایي چې لږ رڼا واچوي؟ دې کې زموږ مسلې ډېرې زیاتې دي. زموږ ته زموږ چې کوم ګورمنټ دی د پروینشل ګورمنټ نه، او انفارچونیټلی موږ ته د سټارټ نه، د شروع سټارټ نه نورو ګورمنټ کې موږ ته د خپل پروینشل ګورمنټ نه زیاتې مسلې دي. ځکه چې زموږ سیلري هسې چې کوم زموږ د آی ټي ډپارټمنټ دي نو د دې سیلري کمې که نه، او دا نور چې کوم سیکریټریټ شو دې سیلري موږ نه په فرق دي. دا ډسپیریټي ریډکشن الونس موږ له سنټرل ګورمنټ زیات کو، بیا تقریبا چې موږ له 30% زیات کو. موږ تلي وو، هلته احتجاجونه کړي وو. دې وی چېرې دا پروینشل ګورمنټ کار دی، هغې وي دا سنټرل ګورمنټ کار دی. خو بهرحال یې موږ له بیا 30% دا زیات کو، دا الونس ډي آر اے ورته وایي. نو هغه الونس چې کوم دی بیا چې کله پروینشل ګورمنټ د بجټ ټایم راغو نو دوی وی چې یاره دا خو زیات دي او داسې دي واغی، نو بیا دوی موږ له هغه 15% زیات کړو. نو یې باندې زموږ یو ډېر لوی مطلب دغه چلیږي د دې ګورمنټ سره زموږ یو تحریک چلیږي. نن چونکې 31 اګست دی او 3 بجې دي، 4 بجې زموږ د پریس کلب پېښور مخې ته هم یو درنه ده د ګورمنټ اګینسټ. یاره موږ ته دوی کم از کم چې کوم د ریډکشن الونس دی نو دا یې موږ ته د وفاق په طرز باندې راکړي 30%، د 15% په ځای. دا چې کوم الونس تاسو یادوئ دا وفاقي حکومت صوبې له ورکړی دی او هغه تاسو له نه درکوي؟
داسې ده نه دا وفاقي حکومت خپل دغه کړی دی لکه خپل اعلان یې کړی 30% دا چې کوم الونس دی ډي آر اے او جی ټیک شو نو د دې مطلب دی چې دا نور چې کوم زموږ سیل لیزي لکه سیکریټ سره زموږ سیل کې فرق دی چې زموږ د تنخواه متوازن شي زموږ تنخواهګانې چونکې کمې را روانې دا ټیچ ډپارټمنټ نو دا دې دپاره دي دا الونس زیاتوي چېرې دا کم غریبانان ملازمین دي غریبانان ډپارټمنټ دي لکه فرض کړئ دا نور د انکم ټیکس دی او کسټم دی او دې خلکو خو تنخواهګانې ډېرې زیاتې زموږ نه زموږ تنخواهګانې کمي نو هغې دپاره دي دا ویلي دي چېرې دا الونس به چې کوم دی نو موږ 30% دی ورکوم هغه ورکو خپل فیډرل ګورنمنټ اوس پروینشل ګورنمنټ له به پروینشل ګورنمنټ ورکوي نو دوی اوس موږ له هغه شی نه راکوي صحیح ده یو خبره بل هم جي ستاسو متعلق لکه ستاسو د دې تنظیم متعلق یا کوم ستاسو یونین دی متعلق حرف عام ده چې تاسو وفاقي حکومت سیاسي لحاظ سره سپورټ کول لپاره د صوبایي حکومت مخالفت کوي آیا دا سه دروغ دی پروپاګاندا دا کنه دي کې څه رښتیا شته جی نه جی دغه اس رښتیا نشته دغه چې ګوره تاسو کو ګوري تاسو ما خپل خبرو کې وي چې الریډي خو هغه چې کوم دي 30% خپل خلکو ته دغه کو کنه اوس مطلب چې کوم ټرایل بیس باندې کوم خبري لکه تاسو ته ما وختي خبره کوله چې دی اوس چې کوم خلک زمونږ دغه دي لکه د پنشن خبره کوي چې سړی او ښځه دواړه نوکران وي که به یو کس ته پنشن میلاویږي دا څنګه توک دی چې سړی او ښځه دواړه نوکران شي او یو ته پنشن ورکې بل نه ورکې نو هغوی خو به سبا خپلو کې جګړې بعضې فیملیز داسې چې خپلو کې تضاد پیدا شي خپلو کې جګړه راشي نو چې ښځې له د پنشن ورکړي نو هغه به فرض کړئ سړي له نه ورکړي که سړي له دې ورکړي ښځې له به نه ورکړي دا خو ډېر لوی زیاتې دی دا خو بلکې دا چې کوم نه اسلام کې شته او نه پاکستان کې شته لکه دا خو د انساني حقوقو هم خلاف ورزي بالکل انساني یو انسان ټول عمر نوکري وکړي د هغې کم پوره حق دی هغه ووهلی شي غصب شي او هغې ته هغه چې کوم د هغې ثمر دی هغه میلاو نه شي نو دا خو د انساني حقوق په زمره کې راځي نو دا راته ووایي لږ دا خبره پلیز واضح کړي چې زمونږ عوام چې کوم دی دې نه باخبر شي چې تاسو همدا ویل غواړئ چې پنشن چې کوم دی دا دوی یو بل پاس کړی دی چې د هغې مطابق ښځه خاوند دواړه که ګورنمنټ جاب کوي نو یو ته به میلاویږي نو دا اپشنل دی چې یو مطلب خاوند وایي یاره زما زیاته ده نو زه به یې اخلم یا ښځه وایي زما زیاته ده زه اخلم او که نه دا هغې دې کې څه شرط ایښی دی چې ښځه به یې اخلي یا خاوند به یې اخلي یا کم ورکوټ ګریډ والا وي هغه به یې اخلي یا غټ ګریډ والا وي دې باره کې هم لږ تاسو وایي جي دا چې کوم خبره دا آپشنل دی خو آپشنل داسې دی چې لکه ښځه او خاوند په څه اګري هغسې به کېږي ټیک شو خو هغه به بیا داسې وي که نه چې لکه ښځه او خاوند اګري لکه فرض کړی چې یاره یو ښځه یې چې هغه چې کوم دی ګریډ لوي او د سړي کم وي نو هغه به چې ما ښځه دی والي خو دې دواړو رضامندي پکې شامله ده خو فرض کړی که بیا دې دواړه سبا د دې خپلو کې اختلاف راغی نو بیا به څه کېږي همدغه خبره ده موږ همدغه دې ګورنمنټ ته وایو چې دا تاسو کومه خبره کړې دا خو ډېره ناجیزه ده هغه د پښتو خبره وایي نه الله مني او نه رسول مني نو دا موږ ته ډېر لوی ټینشن دی ډېر دغه دی موږ په دې باندې لګیو کوشش کوو خو دوی نه مني تس نه مس کېږي نه دا راته وایي چې ستاسو د ادارې باره کې کوم محکمه تعلیم دی ډېر خلک دا وایي چې دلته کم ستاسو کلرکس دي هغوی خپل کار سم نه کوي افسران چې کوم دي هغوی نه کار نه اخلي دغې خبرې کې څومره تاسو وایي چې رښتیا ده او څومره دروغ دي دې کې خو چې دا خبره به تاسو ته زه وکړم چې کارونه خو روان دي خو دې کې زموږ چې پروینشل ګورنمنټ ده یو پالیسي ده موږ خو د پروینشل ګورنمنټ چې کومه پالیسي مې هغه موږ منو نو هغه پالیسي کې دا چې 2 کاله به ټینیور وي نو هغه ټینیور کې ډېر خلک ډسټرب شو لکه ایون د ډایرکټریټ اف ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن خیبر پښتونخوا چې کوم افیس دی کې ټول خلک ډسبر شو انکلوډینګ ایډیشنل ډایرکټر ډیپټي ډایرکټر کلیریکل سټاف نو دا ډسپرسمنټ وجه دغه ده چې لکه دا چې کومه پالیسي وه هغه لاګو شوه نو دې په وجه بعض مفاد پرست ورته زه ووایم یا بعضې خلک ډسټرب شوه نو هغه خلک چې کوم دی نو اوس دا وایي چې یاره لکه مختلف قسم الزامونه لګوي چې دا کار نه کېږي یو کار ټیک کېږي چې یو کس تللی خو د هغه په ځای بل کس راغلی دی که نه دې کې بله خبره نشته دا راته وایي چې مخکې ورځ کې ستاسو یو بیان هم راغلی و چې اے جي آفس نه چې کوم دی ستاسو څه کارونه دي هغه د کلیریکل چې کوم ټیچرز دي د هغوی متعلق
چې د هغې هلته کې بلونه ملونه پاس کېږي دې متعلق لږ تاسو روان واچوئ. تاسو ډېر انټرسټینګ خبره وکړه. دې کې زما یو بیان راغلی په روزنامه آج کې هم راغلی و، بیا روزنامه جهان کې هم راغلی و او دوه درې بیانونه ما ورکړي وو. کې دا مسلې چې زموږ کوم کنسرنډ مطلب پیرول یې سره زموږ کار یې که نه، نو دا بجټ چې کوم دی که نه، نو بجټ موږ ته ډي سي راکوي. نو ډي سي یې راکړي او هغې له ورکړي دې پترو یې موږ له راکړي. دا یو پروسس دی. هغه خلک بیا موږ مطلب ډېر په عذابوي، زموږ خپل بجټ وي، خپل بلونه وي، او چې موږ کوم بل جوړ کړو، کوم کې چې انټرست غواړي هغه یې کوي، او چې کوم کې انټرست د هغې نه کوي. نو اوس داسې مسله دی پیرودونکو کې یو ایډیټر و، هغه بلونه نه پاس کړل. ما هغه اګینسټ بیان ورکړو چې ایجیتل ویډیو اعلان کې اوسه پورې سیکشن هم پې وانه غوښتو. خو بهرحال زمونږ د خپل هم یو دام د صوبایي ګورمنټ نه یو دغه دی، چېرې دا د فیډرل ګورمنټ خلک دي، نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا زمونږ چې خپل هر یو ډپارټمنټ هر یو ډسټرکټ کې زمونږ 36 ډسټرکټ دي او هر یو کې ډیو فیمیل او ډیو میل دی. نو هر یو کې بجټ یعنې ګوند افیسر ناست وي. نو موږ که دا بجټ ټو د هغې راتللی او زموږ خپل بجټ وی، هغې به هم سکروټني به هم کولو، دغه به هم کولو، موږ له یو بجټ را کولو بس اړو زموږ غواړو څه مسله به نه وه، هغه به زموږ نه وه. او میز نه به دا خبرې مو ورتې وې، زه ته کرپشن ویم که دا نورې خبرې وې چې لکه پازاویت به ترې وتې وې. یو خبره تاسو پکې کړې وه چې یاره هغې باندې هغې ابجکشن مطلب اعتراض ابزرویشن. نو دا ابزرویشن چې کوم دي دا تاسو وایي چې هغه د رشوت د حاصلولو د اخیستلو لپاره یو لاره ده. بالکل کار هم دغه ده چې ابزرویشن بار بار لګوي. الان کې په رولز کې بار بار ابزرویشن نشي، یو ځل به ابزرویشن لګوي چې دا کم دی، یا به تاله خلک وروایي د یو ځل چې تا ته یو شی وشي دا پکې کم دی، نو بیا به ته ول هغه پوره کړي، بیا وایي دا پکې کم دی. نو ابزرویشن هم یو ځل خلک لګوي، دا موږ نه ون ټایم ابزرویشن نه لګوي، ډیفرنٹ ابزرویشن. جی بالکل بالکل ماشاءالله تاسو دې ټولې خبرې وکړي. زه به دا غواړم چې تاسو دا چې څومره ستاسو ټرنوور دی کوم تاسو د ژوند دومره عزت تېره کړله، د دې نچوړ راته ووایي چې زموږ ویورز هم څه هغې نه زده کړه وکړي. تاسو په دې باره کې نو بس زه خو چې راغلم ډپارټمنټ ته چې ما خو تاسو ته ووایي چې ما ایکټینګ هم کړی و. دې نه علاوه لکه زما شوق و چېرې زه د ایجوکیشن کې د سیاست میاست هم وکړم. زما تر خپل هم د پېښور ډسټرکټ صدر د پیپل پارټۍ اسرا خان نوم دی، نو بس هغه جراثیم هم راکړي. نو دغه مونږ سیاست میاست وکړو، بس بیا لکه ښه مزېدار لایف هم تېر کړو، ښایسته خپله نوکري هم کړې ده او اوس هم کوو او خو خوشحالي یو پکې. بس ماشاءالله صرف د ګورمنټ نه چې موږ نه غواړو هغې راله نه راکوي، بس دا خفګان هم دی، نور خو هېڅ خلکو ته څه میسج ورکوئ چې څنګه ژوند تېرول پکار دي؟ زه خلکو ته دا میسج ورکوم چې بل پسې ګرځئ مه، بل پسې پلانینګ مه جوړوئ، بل خلکو پسې خبرې مه کوئ، خپل کار کوئ، خپل کار سره مطلب خپل کار سره کار لرئ. لکه اوس موږ ناست یو نور خلک مطلب یو اسلامي طور سره چې کوم دی نو ګناه ده، نور خلکو پسې خبرې کوو، نور خلکو ته پلانینګونه جوړوو. نو بس د الله چې کوم پلانینګ دی، د الله چې کوم پلانینګ دی هغه بندګان نشي کېدی. لکه زمونږ یو امیر خسرو صاحب د پښتو شاعر و، هغه دې کې یو شعر هم ویلی دی چې ته په خپله صداقت کوه خسره وه که هر څو د جانان مینه بازاري. ماشاءالله ماشاءالله ډېره لکه تاسو وایي چې صداقت پکار دی، صداقت پکار دی. ډېره ښکلې خبره، ډېرې ښایسته خبرې اصغر علي داودي صاحب وکړلې. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. ما ته پته چې ستاسو پروتست دی، بار بار ستاسو کالونه هم راځي. دا پروګرام موږ دلته راغونډو واورېدې او اخره کې دې یو میسج ورکړی چې انسان ته صداقت پکار دی. نو زه هغه خلکو ته چې بل ته کوې کوي هغې دپاره همدغه میسج زه به هم ورکړم چې بل ته کوې مه کوئ، ځکه چې دې کې هغه په خپله هم غورځېدی شي. بل دپاره مسایل مه جوړوئ، دغه مسایلو کې په خپله هم تاسو راپرې شئ. او حکومت ته دا خاص کوم چې کوم اصغر علي داودي صاحب مطالبې کړي دي دا جنون مطالبې دي، په دې د غور و فکر وشي او چې کوم قانون سازي شوې ده په دې د دوباره سوچ وکړل شي، ځکه چې انساني د حقوقو خبره راشي نو واقعي چې کومې خبرې اصغر علي صاحب کړي دي دا قابل غور و فکر. زه همدې سره نننی پروګرام د ختمولو سره اجازت غواړم، اجازت راکړئ. الله پامان.